د باچا خان باندې تاسو څه وایي؟ باچا خان نه پیژنم. باچا خان نه پیژنې؟ نه، زه پاکستان کې یوازې عمران خان پیژنم بس. عمران خان. اوس عمران خان ته چې کوم مسلې روانې دي د هغه د ژوند په حوالې سره او په هغه چې کومې په لاهور کې اوس کومه حمله هم شوې وه، د دغې په حواله به تاسو څه وایي؟ حمله ښه کار نه ده شوی. ولې په باندې حمله کوي؟ هغه د پاکستاني عوامو لیډر ده. هغه پاکستان ته نه تنها پاکستان ته بلکې انسانیت ته خدمت کړی ده. هغه د کینسر هسپتالونه جوړ کړي دي چې په هغه کې افغان، پنجابی، هندو، مسلمان د ټولو یو لیول باندې علاج کیږي. فری علاج هم کیږي، په پیسو باندې هم کیږي. هغه چې کله په واک کې د کورونا وختو، د کورونا په وخت کې د عمل ښه صحیح سنبال که افغانانو سره له ګاونډیانو سره له ټولو سره ښه تعلقات غوښتل. هغه مشکلات نه غوښتل. هغه له افغانستان سره پالیسي بهتره پالیسي وه. په دې وجه موږ سره چې څوک ښه چلیږي موږ هم ورسره ښه چلیږو. په ناټو باندې 6 میاشتې لاره بنده کړه، افغانان مه وژنه، امریکانو ته ویل افغانانو باندې بمبار مه کوه، اډې مډې دې وړه. موږ دغسې سړی په کار ده وروره. دا نور شاکار یې موږ څه کوو؟ دا تاسو څه ګڼئ چې دا اوس چې کوم حکومت راغلی دی د شهباز شریف صاحب، دا امریکې راوستی؟ یاره زه نه یم خبر، کیدای شي راوستی. بله ورځ وایي عدالت کې لندن ته غوښتی او داسې وایي ناستو جج ته نه پوښتنې کولې. دا څه رقم وزیر اعظم دی یاره؟ صحیح تړی وزیر اعظم کوي. لندن کې وایي غلا یې کړې ده. که جرم ثابت شو نو هلته وزیر اعظم هم د چرګو غل د لندن ته تللی په چکر باندې هلته یې نیولی وایي تا چرګې پټې کړي دي. ای د خدای بندګانو، په خدای موږ هم له دغه ټولو مشکلاتو خلاصو. راشه د ما ورور شې په دې سټ دې کېنوم، په دې سټ باندې تا سره بل مې دا ویل تاسو ته د بارډر باندې دا کوم فرضي کرښه ده، دغه چې کوم مشکلات دي زنانو ته داخلي چې راځي د کوټه د سایډ نه د پېښور د سایډ نه، دا باید حل شي. دا مشکلات حل شي. ګوره واګه باندې خبره نشته، هندوان ځي او راځي دلته پښتنو ته مسلمانانو ته مشکلات جوړ کړي. ګوره دې کې تاسو ګټې دوی علاج دپاره ځي، بزنس دپاره ځي. دا اوس هم زما ملګري دي لاهور نه راترین کړی وایي مونږ بوټان راوړو، وایي لاهور کې یم. نو دا دوه ملکونو تجارتونه دي. دلته ډیر زیان همدغه د صوبه سرحد خلکو ته رسیږي، د کوټې خلکو ته رسیږي. دا تجارت ته پرېږده، یو بل سره تجارت وکړو. تاسو مونږ ته ګوره مونږ انار درته لیږو، تاسو ټماټر رالیږئ. هغه کیله څه شی ده؟ مونږ مڼې درلیږو، تاسو لا خوا نه مالټې رالیږئ. مونږ انګور درلیږو، تاسو چپس رالیږئ. نو مونږ بیا هم ښه شی درته لیږو. یو دانه انار چې ته وخورې، یو دانه انار شوګر دوايي بیخي خورمه بیخي. د پښتنو اقتصاد که دلته افغانستان کې دی که دلته په پښتونخوا صوبه کې دی، نو دا به څنګه ښه شي؟ تاسو څه ګڼئ؟ دا به تاسو اقدامات کړي دغلته؟ مونږ خو لګیا یو که نه، همدغه درته وایو. خو هلته د هغه بل شهباز شریف نه پرېږدي که نه، دغه د کینسر دانه دا داسې کېږي. ګوره چې په تورخم باندې دغسې یو دوستي کارت جوړ شي، دا کارت پاکستاني لم ورکړي، دا افغاني لم ورکړي، دا تاجک لم ورکړي، دا پنجابي لم ورکړي. په دې کارت باندې یا 3 میاشتې یا یو کال یا څومره دوی لیکي، دا کارت دې په بارډر کې ورکړي. پاکستانی دې دلته ازاده راځي، نر غوندې خپل تجارت دې کوي. افغانی به ځي هلته به تجارت کوي، خپله ښه کېږي. اروپا 52 هېوادونه دي یو ځای شوي دي. دلته ویزا د خبرې د سفارت نه د کمیشنکارانو دفتر جوړ شوی، یوه ویزا په $400 ورکړي. ولې وروره دوبۍ خو نه ده؟ نو دغه ټول هغه څه دي چې افغانانو په زړونو کې عقدې پیدا کوي. دوه هیوادونه یو بل سره ټکراو راځي، یو بل په خلاف جګیږي. موږ باید فاصلې کمې کړو، تجارت وکړو، سالم تجارت وکړو، تر څو موږ اقتصاد ښه شي. پاکستان به قرضونه خلاص کړي، موږ به سرمایه پیدا کړو. نو د تاسو په ګټه ده، یو غریب هیواد د پاکستان په ګټه ده که مالداره. اوس دا سیلابونه راغی چې موږ سره پیسې وي، ژمی به هلته ځو، اوړی به دلته راځو، بس خبره خلاصه. پنجاب ته به